مقاصد نه مبادی ته کېږي دا داسې انتقال دی لکه د اسفل نه چې حالات او بیا له مبادیو نه انتقال مقاصدو ته دا داسې انتقال دی لکه د اعلی نه چې اسفل دی دا دوه انتقال دی لکه ګوره سړی د غره په سر لرګي کنه ای کنه لاندې نه پورته وخېږي منظور نظر یې هغه لرګي نو دا د اسفل نه حالات نو هلته هغې لرګي چې ګېډۍ ته وتړي پوږی کېږي یا یې په خره واچي دی د باره نه کته راکوز کړي خپل مقصود دی راوړي دقسې انسان چې تا ته مجهول دی نو نظري دی دې کې درته جوړوم په اسانه به جوړ شي دا خو د جن او ملایکې کې جوړ کړی اول به نفس د انسان مجهوله ته توجه کړي چې دا انسان معلوم چې انسان ته توجه کړن انسان خو مجهول دی نه معلومیږي د ده د حصول مبادي دي دا اوله توجه چې د انساني مجهوله ته وکړه دا هغه انتقال اول دی په نظر په فکر چې انسان ورته نه معلوم نه مبادي د حصول د ده لټوي اوس د دې واضح وضع کړ دی لپاره د حیوانه د ناطق د دې وبره لاړ شي مبادي به له پیدا کړي لاندې نه به راوخوت له طرفه د مبدالفیاض نه په ده فیضان د حیوان وشي او فیضان د ناطق به پرې وشي دغه حیوان ناطق چې بیا دې ترتیب وکړي ترتیب او د کل شی فی مرتبته ته وایي حیوان عام دی به مقدم کړي ناطق خاص دی به مؤخر کړي او د خاص به د عام قید جوړ کړي ترکیبي تقییدي توصیفي به جوړ کړي حیوان بیا به وایي چې دا حیوان ناطق خو زما مقصود لذاته نه دی په دې خو د بل څه شی معلومه څوک دې معلوم نو بیا به یې مرقت کړي لکه عین چې سړی مکتوب د انسان ته مرقت کړي دا حیوان ناطق دا انسان دی دا ذهني فیصله چې وکړه بس دا انتقالي ساینس انساني معلوم کړي دا انتقال پکې وشو دې ته نظر او فکر وایي نظر او فکر چې ترتیب د امور معلومات په تحصیل امر مجهول په دې ترتیب د امور معلومات تحصیل امر مجهول کې دوه انتقال یو انتقال د مقاصد او مبادی دا انتقال د اسفل نه حالات او بل انتقال د څه د مبادی او مقاصد دا غا انتقال د اعلی نه اسفل مقصود بل کړي چې حاصل شي نظر فکر کې ته وایي نو د کوم شي حصول په تصوراتو کې چې په انتقالینو تدریجینو موقوف وي نو دغې ته نظري او فکري وایي دې ته نظر او فکر وایي ښه چې یو شی تا ته حاصلېده په اولې توجه سره د هغه تصور انتقالینو تدریجینو ته پکې حاجت نه و بېل انتقالینو تدریجین نه حاصلېده نو هغه تصور یې سره بدیهي دی لکه دغه مخکې مثال یې تېر شو دا په تصور کې جوړ که په تصدیق کې نه ته جوړوم بیا فصل التصور قسمان احدها بدیهی حاصل بلا نظر وکسب تصور دوه قسمه یو بدیهی دی بدیهی کوم ته وایي دې بدیهي نوم ورته وایي نومونه یې ډېر دي او ضروري نوم ورته وایي چې حاصلېږي بې د نظره د قسم که تصور الحرارت دی لکه تصور د حرارت شو د برودت شو تصور د حرارت النار شعور ګرم دی تصور د برودت الماء شوبه یخي دا تصور بدیهي دی په دې کې حاجت نظر او فکر ته نشته بې نظر او بې کسب حاصلېږي نظر او کسب یو شی بلا نظر وکسب دا به صرف استعمال د قوت لامسې پکې پکار دی د اور حرارت سره په څه معلوم وي په نظر او فکر نه ګوري په نظر او کسب نه بې نظر او بې کسب حاصلېږي خو حاصلېږي په لامسې سره لامسه یو قوت دی چې په ټول بدن کې پروت دی ته به څنګه معلومه په دې اور پکې ده لامسه په دې ټول بدن کې پرته ده به معلومه کړي چې اور ګرم دی په اوبو باندې پکې ده یا خواله معلومیږي یا په کلاس ومنډه خو نظر او فکر ته نه دي محتاجه احساس ته محتاج دي استعمال له حواس یو حاصل حواسونو قوت لامسه ده په ټول بدن کې پرته ده چې د بدن هر جز یې ورته وړاندې کړی یا اوبو ته د اور نه د حرارت ادراک کوي د اوبو نه د برودت ادراک کوي
ويقال له ضروري او دې ته ضروري هم وایي لکه بدهي ورته هم وایي تصور بدهي ضروري ورته هم وایي وثانیها نظري دویم قسم د تصور نظري دی نظري څه ته وایي يحتاج في اصوله الى الفکر والنظر چې محتاج کېږي نفس په حصول د ادراک کې د دې تصور کې فکر او نظر تصور الجن تصور د ملائکه تیری شو والملائکه اما تاسو کدي کې انتقالین تدریجین دي اول بزین توجه کې جن بونه کې جن بیا ور دي مبادی پیدا کوي پر بلاش مبادی د جن هغه جنس فسر دي او جن د کوم معنا لپاره وځره جسم ناری يتشكل باشكال مختلفه یو جسم دی ناری چې اور ته منسوب دی اور نه جوړ دی يتشكل باشكال مختلفه چې ځان متشکل کوي په اشکال مختلفو سره دی پیری له خدای دا طاقت ورکړي چې د خپل ځان هر شکل جوړوي پیره کله ځان نمار جوړ کی کله ځان نخر جوړ کی کله ځان نسپې جوړ کی کله ځان نخکولې خزه جوړي یو شکل کې سړي د ځان ښکاره کی دا تشکل بل اشکال مختلفه دا یو قدرت او طاقت چې خدای پاک پیری ته ورکړي د پر تعریف کې دا جسمن جنس دی تمام اجسام متشامل چې ناری نه وي اجسام نورانی کې وته دا فصل شو ملائکه وته او چې تشکل به اشکال مختلفه نه دا بل فصل شو انسان وته کې انسان ځان کې تشکل اشکال مختلفه نشي کولای خدای ورته طاقت نه ورکړي دا انتقالین تدریجین دلته اوس جوړ کړ اول بذهن توجه کی جن بیا بل جن انتقالو کی مبادی تا جسم ناری يتشکل جنس فصل به پیدا کی مرتب به کی بیا به دی جنس مراد کی دی معلوم انتقال به کی وشو نظری والملائکه تصور د ملائکه نظری دیم په انتقالین تدریجین موقوف اول به توجه ملائکه ته او کې بیا به د ملائکې نه توجه کې مبادی چې هغه جسم نورانی يتشکل باشکال مختلفه بیا به دې ملائکې ته مراد کړه او په معلومات فإنا محتاجون في امثال هذه التصورات واذا كان محتاج په امثال د دې تصورات کې الى تجسم فکر تجسم د فکر ته امثالو د دې تصوراتو کې امثال ذکر وایي کداږي ک نورم د سشته په انسان کې جوړیږي په فرض کې جوړیږي ټول تصورات نه دی الى تجسم فکر ارتکاب د فکر او تکلیف د فکر او ترتیب نظر او ترتیب د نظر وترتیب ونظر ويقال له الكسبي لذبنه یو نومي نظری دی تصور نظری او دویم نومي تصور کسبیم دی لکه دا په کسب سره حاصلېږي کسب څه ته وایي ترتیب د امور معلومو لپاره تحصیل د مجهول والتصدیق ايضا قسمان او تصدیق هم په دوه قسمه دي وړو کتابونو باندې لنډې خبرې سړي ته علم قاعدې ډېر په اسانه حاصلېږي بیا ډېر بحثونه تصدیق هم په دوه قسمه تصدیق هغه حکم وکړه په حکم کې مرتبه د اذعان و دا تصدیق هم په دوه قسمه البدیهی او تصدیق بدیهی دی هغه کوم ته وایي الحاصل من غیر فکر و کسب چا تصدیق سړي ته حاصلېږي په غیر د فکر او د کسب نه هم په ترتیب د امور معلومولو تحصیل امر مجهول نه موقوف وثانیه النظری بل تصدیق نظری دی کوم دی المفتقر الیه چې محتقر محتاج نظر او فکر ته پای چې به احتیاج لري ترتیب د امور معلومات تر تحصیل امر مجهول ای چې دا کس کی سره مثال خیوس مثال الاول چې تصدیق یو بدیهی وي اصول لري تصدیق کې نفس نه محتاج کیږي فکر او کسب مجرد تصور د طرفین ته محتاج او ترتیب د دلیل ته پکې نه محتاج
لکه یو سړی وي الکل اعظم من الجز، کل اعظم دی د جز. حکم دی ونه تصدیق حکم دی. الکل کل لکه کټ شو، اعظم غټ من الجز دی یو جز نه چختیری. دا ټول کټ چې والی د څو اجزاونه جوړ دی؟ پی، بازوګان، بون. چې جمع شي هیئت ترکیبي پکې راشي یو هیئت و تعریف. د دې درېو اجزاونه کټ جوړ دی بشرط عروض الکیفیت. پی، بازوګان، بون کیفیت پکې جز نه دی. ګورئ ښه، لکه د اجزای ثلاثه جواهر دی او کیفیت عرض دی، او ترکیب د جوهر د جوهر او د عرض نه باطل دی. کټ جوهر دی، جوهر د جوهر د عرض نه مرکب کېږي. جوهر چې مرکب کېږي د جواهرو نه مرکب کېږي. ترکیب د ماهیت حقیقي د جوهر او د عرض نه باطل دی. د دې خپل اجزا چې دي د کټ پی او بازوګانه بون دي، خو بشرط عروض الهیئت. دا هیئت چې دی دا پکې شرط دی. شرط ته وایي موقوف علیه د شی او خارجي شي. دا درې اجزا د کټ چې جمع شي دې ته کل وایي. او دا کل چې دی دا اعظم دی د جز نه. عقل دا فیصله کوي چې کل اعظم دی د جز، حکم کوي. مجموعه کټ کل دی، یوازې خپې جز دی. او دا مجموعه کټ چې دی دا اعظم دی د دې جز. ټول کټ د خپو نه غټ دی. دا ته مطلب بې نظیره د څه نه جوړه ده؟ سر دی، لاسونه دي، خپې دي، ګېډه ده، دوبری ده، فرج دی. دا ټوله بې نظیره چې دا فرج پکې داخل کې دا مجموعه کل شو. دا مجموعه کل اعظم دی د جز نه چې فرق دی. که یو سړی ووایي دا به غلطه فیصله کوي، کیدای شي چې د دې دا فرج د ټول بدن نه غټي، ولې ځکه استعمال شوی دا به غټ شي. دا غلطه فیصله کوي. ځکه دا غلطه فیصله کوي چې د تصور د کله د جز نه دی کړی. نو دا الکل اعظم من الجز حکم چې دی دا تصدیق بدیهي دی، بې نظر او دلیل ته نه دی محتاج. ترتیب د مقدماتو د دلیل ته دی نه دی محتاج. خبره پوه شو؟ دی بې نظر او بې فکر حاصلېږي. صرف دومره خبره ده چې دا حکم جزمي چې من کوو چې کل اعظم دی د جز نه، دا محتاج دی تش تصور طرفین چې تصور د اطرافو یو کو دلیل ته نه دی محتاج، تش تصور د اطرافو ته محتاج دی. نو که یو سړی دا فیصله وکړي چې جایزه ده دا خبره چې جز دی غټ د کل نه، ځکه به دا غلطه فیصله کوي چې ده به تصور د کله د جز نه کوي. څوک چې تصور د کله د جز کوي نو بیا به دی دا فیصله نه کوي چې جز غټ دی د کل نه، بلکې فیصله بالعکس کوي چې کل غټ دی د جز نه، کل اعظم. که کل څه ته وایي؟ کل څه تصور دی؟ مجموع الاجزا. کل څه ته وایي؟ او جز څه ته وایي؟ ما يتركب منه ومن غيره الكل. لا الجز تصور دی. ما يتركب منه ومن غيره الكل. نو کل مجموع الاجزاء او جز تتوي ما يتركب منه ومن غيره الكل چې دا او د غیر نه کل جوړي. نو کل مجموع الاجزاء فقط نه د جز، لکه جز خو هغه چې دا او د غیر نه کل جوړي. دا حکم چې من کو دا تصدیق دی چې کل اعظم من الجز دی. خدا تصور بدیهی دی. دا فکر او کسب ته او ترتیب د امور معلومات تحصیل امر المجهول ته نه دی محتاجه. دې کې په انتقالي تدریجي ته نه دی محتاجه. صرف دومره ده تصور د طرفین ته محتاج دی. دلیل ته نه دی محتاج. که دا دلیل ته محتاج دی دا به نظري. مثال الاول، مثال دا اول لتصدیق بدیهی لك الكل اعظم من الجز. یا تلن مثال خیم دا تصدیق بدیهی چې وي دا په تصور بدیهی مرتبي. تصدیق بدیهی چې وي دا په تصور بدیهی مرتبي. چې تصور د یو شي بدیهی وي نو تصدیق مرتب به بدیهی وي. لکه تصور د حرارة النار او د برودة الماء دا بدیهی دی.
د په دې چې کوم تصدیق ته کوي هغه به هم بدي به بیا دلیل ته نه محتاج ته به څنګه وایي النار حار والماء بارد النار حار نار څه دی ګرم دی دا اوس تصدیق والماء بارد حکم شو او یقین دا دلیل ته نه دي محتاج نظر او فکر ته نه دي محتاج چې ته مقدمې راوړې او مقدمه صغرا کې بله کبرا کې او بیا پیدا ثابت والبخل دا تصدیق بدیهی دی تصدیق بدیهی مرتبې په تصور څه تصور بدیهی نو تصدیق هم بدیهی که تصور د یو شي نظري نو تصدیق به هم نظري تصور د جن او د ملائکې دا نظري دی لکه په وجود د ملائکې باندې تصدیق حکم کوي چې الجن موجود یا والملائکه موجود نو بیا به خامخا په دې دلیل وایي او بیا نظري وي ودل تصدیق بدیهی مثال خو په الکل لازم من الجسد یا بل مثال کوي والاثنين نصف الاربعه دا بل تصدیق دی حکم دی کنه ته وایي چې اثنين نصف د اربعه دي نو اثنين نصف د اربعه ولې دي لکه اربعه جوړ دي د دوه اثنين ومثال الثاني مثال الثاني ثاني چې تصدیقي او نظري دا به بیا موقوف وي په نظر او په فکر او نظر او فکر څه ترتیب د امور معلومه او پر تحصیل امر مجهول بیا په دوه امور معلومه کې ترتیب کوي او بیا به دې مجهول څنګه کوي مجهول په معلومه دو مقدمي معلومه دو قضیه معلومه برواله یو قضیه معلومه به صغرا کې او بل قضیه معلومه به کبرا کې او ست په کې درس کې دغه دو معلومه نو به بیا مراد کې یو مجهول تل مجهول به معلوم دغه طبيعت تصدیق نظری وي او مثال الثاني مثال الثاني تصدیق نظری لکه هو العالم حادث عالم حادث علم خو پیژنې دا قضیه ده که او علم د قضایا او تصدیق خو دا تصدیق نظري قضیه ته جوړه که العالم موضوع حادثن محمول حکم پکې سره ثبوت الحدوث للعالم دا حدوث عالم ته ثابت خو عالم پیژنې دا اول به تصور د عالمو کې تصدیق نظري تصدیق نظري موقوف وي په تصورات تصور د عالم به وکړي قضیه لکه عالم څه ته وایي ما سوى الله تعالی من الموجودات کوم شی چې د خدای د ذات نه غیر یو موجود ما سوى الله تعالی من الموجودات تعالم د تعالم ولې وایي ځکه چې دا علامه ده په وجود د ثانیه بیا به حادثون تلاش حادث څه ته ویل د تصور حادث وی موجود بعد العدم یو شی وجود مسبوق بالعدمی په زمانه کې په یو جز د زمانه کې معلوم یو ورسته پیدا شي دغه حادث هغه شی ته ویلی شي وجود مسبوق بالعدم یا ولا العدم سابقا یا ولا العدم لاحقا دغه حادث او د مقابل قدیم دی قدیم چاته وي تمام اجزا د زمانه کې موجودي په یو جز د اجزا د زمانه کې په عدم نه راغلي الله تعالی قدیم دی ما سوا الله تعالی نه ټول حادث ورته فیصله کوي او حکم کوي او تصدیق کوي او عالم حادث دی الکول حادث دی دلیل ته محتاج دی تصدیق نه دی نو دوه مقدمه معلومه براوړي دلته کې به انتقال د مقصود نه مبادی ته ایو حکم مجهول لته العالم حادث د دینه به دوه معلومه ته انتقال یو مقدمه الصغرى براوړي بل مقدمه الكبرى راوړي هغه کې به تاسو تصدیق معلومي دغه دوه تصدیقین معلومین به جمع کې او دې تصدیق مجهوله ته به مراد کې نه راوړي معلوم دا څنګه وای لانه متغیر ځکه دا عالم متغیر دی التغيير خو په عالم کې هر چاته معلوم دی وكل متغير حادث هر متغير حادث دا بلا کل دی
دا لأنه متغیرون بوت صغرا کې او کل متغیر حادثون بوت کبرا کې دا دوه قضیې معلومې تصدیقي ندار جمع کړه دا د یو تصدیق مجهوله تمرات کړ بیا یا العالم حادثون ندار تر پیژند ولی حادث کدی متغیر دی عالم متغیر دی العالم متغیر دا سوال وكل متغیر حادث هر متغیر حادث عالم حادث شو کنه ځکه چې دی عالم متغیر دی او هر متغیر حادث دی عالم حادث د دې نو بیا حد اوسط لري لانه متغیر وكل متغیر حادث دا متغیر په حد اوسط پیدا ورته لري د دې نو قدیمه توبه راوځي هغه د عالم حادث لا تصدیق نه لري. ومثال الثاني العالم حادث والثاني موجود یا هو چې ثاني موجود دی ثاني په معنا د خالق دی خالق د عالم موجود دی ولی لکه موجود دی ثاني د عالم موجود دی لأن المصنوعات موجودة ځکه مصنوعات او مخلوقات موجود دي وجود المخلوقات يدل على وجود الخالق لأن المصنوعات موجودة دا صغرا شو وجود المصنوعات يدل على وجود الثاني دا كبرى شو نتيجه ورکړه الثاني موجود دا یو تصدیق نظری په دوه تصدیقونو معلومینو باندې معلوم شو. فائدة واذا علمت ما ذكرنا او هر کله چې تاسو پیژنده خبره چې موږ د ذکر کړه لأن النظريات مطلقا چې نظریات ټول مطلقا تصوريا كانت إذا نظريات تصورية أو تصديقية مفتقر دي إلى نظر وفكر نظر وفكر فلا بد لك تعلم لا بد أن تعلم شتى معلومك معنى النظر معنى النظر إيه تصور دو قسمنا شو يو بدهي شو أو تصديق بدو قسمنا شو يو بدهي شو والنظري ونظري وتومي وكسبي وفكري وتومي دا نظر په مفهوم د نظری کې په مفهوم د بدیهی کې ماخوذ دی ادمان د بدیهی تعریف موږ څنګه کوو ما لا يتوقف اصوله على نظر وكسب دا نظر کسب بدیهی کې ماخوذ دی ادمان د جز د مفهوم د نظری نه د بدیهی نه دی خو د مصداق نه جز نه دی ځکه ادمان پکې ماخوذ دی او دا نظر او کسب ماخوذ لري په مفهوم د نظری کې وجودا نظری څه ته وایي ما يتوقف اصول على النظر والفكر دا نظر او فکر یو شی دی نظر او فکر او کسب نظری او فکری او کسبی یو مطلب لري او په دې کې په مفهوم د بدیهی کې که تصور دی او که تصدیق دی نظر او فکر او کسب ماخوذ لري ادمان او په تعریف د نظری کې ماخوذ لري څه وجودا وجود شو دا نظر او کسب د مفهوم د بدیهی نه جز دی خو د مصداق نه دی ځکه ادمان پکې معتبر دی او د نظری د مفهوم نه هم جز دی او د مصداق نه هم جز دی ځکه چې وجودا پکې معتبر دی او دا قانون دی چې معرفت کل موقوف وي په معرفت د جز معرفت د بدیهی او د نظری موقوف لري په معرفت د نظر او د فکر چې نظر او فکر موږ پیژنو په دې خبره پوه شو. دریمه مقدمه د مقدمات د اثبات احتیاج للمطلق نه تعریف د فکر او د نظر دی د فکر او د نظر تعریف ماتن چې په متن کې نظر او فکر څه شی دی وي ترتیب د امور معلومات لپاره تحصیل امر مجهول هر ترتیب مصاب نه دی لابد د قانون عاصمن او المنطق نو دا دریمه مقدمه ده په دې به اثبات احتیاج للمنطق څه شي تاسو فائدتون یو فائده د هر کله چې تاسو پیژنده ما ذکرنا چې ان النظریات مطلقا تصوریه كانت نظریات تصوریه او تصدیقیه مفتقره الى نظر وفکر محتاج لنظر وفکر فلا بد لك تلا بد ان تعلم معنى النظر توقي جن معنى النظر او الفكر نظر او فکر او کسب یو شی دی خان فاقول دا هغه نظر نه دی
بس سترګو لیدل کېږي د نظر او د کسب او د فکر خپل تعریف دی. د پېښور کې مونږ نو یو نوی ملا کړی هغه طالبان کتاب وي نو د نظر او فکر کسب دا په تصور نظري کې ضروري وي او په تصدیق نظري کې، او چې تصور بدیهي او تصدیق بدیهي نه بیا نظر او فکر ته نه محتاج. خو نظر څه ته وایي؟ نظر د دې په اصطلاح کې د منطقیانو په اصطلاح کې عبارت دی د ترتیب د امور معلومونه لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل مجهول په لنډه وایي ترتیب د امور معلومو د پات تحصیل ده چې کوم تصور دی یا تصدیق دی او ته حاصلای او د موقوف او په ترتیب د امور معلومو د تحصیل امر مجهول بس تک حدیث نظر. فلا بد لك أن تعلم معنى النظر فأقول النظر في اصطلاحهم نظر في اصطلاح منطقيان عبارت نظر او کسب یو شی عبارت عن ترتیب امور المعلومات ترتیب د امور معلومات ترتیب پیژنه ترتیب لغت کې وضع كل شيء في مرتبته ته وي چې ترتیب د امور معلومات کې هر یو په خپل ځای کې کېږي يتعدى ذلك ترتيب جروان دي شدا ترتيب فيدل دي ترتيب سي الى تحصيل المجهول ديك اغا انتقالين تدريجين لازي كان اول بمقصود تتوجهك اغا مجهول كان لغينا بذين انتقالو كي مبادئ ومعلومات دغه مبادئ معلومات چې راوالي بیا په کې ترتیب وکړي وذو كل شيء في مرتبته چې ترتیب پکې وکړي ترتیب نه برسته بیا انتقال ثاني کوي بیا به دغه مبادئ مرتبه مرآت کې مطلوب په معلوم اذا رتبت المعلومات الحاصله لك هر کله چې ته مرتب کړې هغه معلومات چې حاصل دي تاته من تغییر العالم هغه دا چې ګوره په صغرا کبرا کې به ترتیب کوي تصدیقاتو مدعا مخکې کې خو چې العالم حادث عالم حادث دی لکه ولې حادث د دې نه به ذهن انتقالو کې ترتیب د امور معلومات یو دوه امرین تا ته معلوم دي یو صغرا دی بل کبرا دی یو مقدمه الصغرا امر واجب بل مقدمه الكبرى یو پکې ترتیب وکړي ترتیب وذ كل شيء في مرتبته ته د صغرا مرتبه مخکې او مخکې کې لانه متغير الكبرى مرتبه دیو مرتبه لا برسته کې وكل متغير حادث ترتیبک په دوه معلوماتو د صغرا مرتبه مقدمه را مخکې او کبرى درسته الجمع بیا دې مجهول مطلوبه مې کچ العالم حادثنا العالم دې په پیجن چې حادث اذا رتبت المعلومات الحاصله لك معلومات حاصله تسري داري يوم من تغيير العالم عالم متغير بل وحدوث كل متغير دا كبرى لي وتقول تاوي العالم متغير دا صغرا شوكا لا تا معلومه لك صغرا لمحكك وكل متغير حادث لكرسي كذا وقضي تا معلومه دا چې جمع کړی بیا دې مطلب ته مرآت کړی هذه معلوم فحصل لك تا حاصله شو من هذه النظر والترتيب دې نظر الترتيب علم قضيه اخرى علم دبل قضيه لم يكن حاصلا لك قبل علم تا مخكته نو حاصل وهي العالم حادث دا په تصوراتو کې شو کنه تصدیقاتو کې شو په تصور کې مې تخول دا غدرې مقدمه د مقدمات د اثبات احتیاج للمنطق نه ده اوس په دې کې احتیاج تام شو اوس دا وایي چې هر ترتیب چې دا مصاب نه دی یو سره چې تحصیل له مجهول تصوري لپاره یا تحصیل له مجهول تطبیقي لپاره ترتیب کوي نو هر ترتیب څه نه مصاب نه په دې ترتیب کې خطائی راځي دو قسم خطائی راځي یو خطائی د ماده او بل خطائی د هيئت
او له دې دواړو قسمونو څخه خطای نه چې سړی ځان ساتي نو ساتي به په رعایت د قواعد منطقي او سره نو منطق ته حاجت شو اثبات احتیاج ثابت لکه مثلا یو سړی ته انسان مجهول دی معلومه ته نه دی چې انسان څه شي دی به انتقال مبادیو ته کوي مبادی به معلومه نه په دې مبادیو کې په ماده کې هم خطای راځي په هیئت کې هم راځي ماده کې څنګه خطای راځي که د انسان دپاره حیوان ناطق پیدا کړو په مبادیو کې حق ته ورسېد او که حیوان ناحق ولا پیدا کړو ماده کې خطا شو لکه انسان خو حیوان ناطق دی حیوان ناحق خو نه دی حیوان ناحق خو خر دی د خر مبادي راواغسته انسان لی ورکوي پردی شی ورکوي په ماده کې خطا شو د دې خطای مادتي نه چې نفس ځان ساتي نو په رعایت د قواعدو د منطق سره به ساتي قواعد د منطق سره بحث د کلیات خمسه د کلیات خمسه بحث تیر شعر په منطق کې او په کلیات خمسه کې د هر شي جنس او فصل کولی شي دي نو د خطای مادتي نه چې د ځان ساتي نو په رعایت د قواعدو د منطق سره به ساتي په قواعدو د منطق کې په قواعدو د کلیات خمسه هغې ته به رجوع کړي یاره د انسان جنس سره وي په حیوان هلکه فصل یې سره ناطق ناحق په سیاسه وکړي ځکه خو د انسان فصل نه دی خو د حمار فصل د جنس د انسان او د فرس یو دی د حمار خو فصل کې فرق فصل به نه روایي دا په رعایت د قواعدو د منطق سره چې قواعد د کلیات خمسه وي دارنګه زما خطای په هيئت کې راځي هيئت کې څنګه ماده کې به حق ته ورسي حیوان براوالي ناطق براوالي او طریقه ترکیب دار منطقيان وي چې مبادی مرتب کوي ترتیب وذ كل شيء في مرتبته ته ویني د عام مرتبه مقدمه او د خاص مرتبه سره مؤخره دا خاص بل عام لپاره کې جوړي نو کده حیوان مقدم کو ناطق مؤخر کو تقید د حیوان په ناطق سره په حیوان ناطق او به انسان ته مرأت کنه په هيئت حق ته ورسي خو کده ولګي د خاص مخکې په عام باندې ناطق حیوان ته جوړ دا په هيئت کې څه شو خطا شو د دې خطای هيئت نه چې د ځان ساتي نه بیا په سره ساتي په هيئت د قواعد د سره د منطق سره قواعد د معارف کې په باب د تعریف کې راغلي په معارف کې چې تعریف جوړای نو د عام او د خاص نه جوړای نو عام به مقدم کوي او خاص به څه کوي مؤخر کوي فصل اوس اثبات احتیاج المنطق پورا شو فصل ایاک وان تظن دا تحذير دی لك ایاک ولا سلا ایاک یعنی اتقي نفسك ان تظن وسات نفس بل ظن او ظن سات د نفس بل یعنی بالکل دا ګمان لګي ایاک وانت ظن لك ایاک ولا سلا پشان دا تحذير دی په تحذير کې دا تحذير د دوړو جانبونه لکه یو سره بل ته وي ایاک ولا سلا اتقي نفسك من الاسد والاسد من نفسك وسات نفس بل اسد نه اسد سات د خپل نفس نه بالکل نه دی او څنګه ګوله به دیوانه کې اسد نه کار شي تا يريخا وإياك وأن تظن اتقي نفسك من الظن والظن من نفسك وسات نفس بل ظن وظن سات نفس بل هذا ظن سره دې ګمان نه ځانو سات چې كل ترتيب يكون ثوابا دا ګمانونه کې چې هر ترتیب ثوابي موصلا الى علم صحيح رسیدن کې به علم صحیح ته کې فار څنګه چې دا څه نه ده ولو كان الامر كذلك كامر داسي چې هر ترتیب مصاب وي نو ما وقع الاختلاف والتناقض نو بواقع کې د اختلاف او تناقض بین ارباب النظر یا به خلکو اختلاف او تناقض پر رايو کې نو کړ ما انه قد وقع سره دین چې دی واقع شي فمن قائل يقول يو قائل وچ على علم حادث دا سره حق او د دې لپاره دلیل پیش کوي او استدل بقوله او دلیل نسبت قول سره چې العالم متغیر وكل متغیر حادث
نتیجه ورکړي فالعالم حادث. خو بل خزه کوس یې هم شته. ومن زائم او بل زائم يزعم زعم کوي چې ان العالم قديم، عالم قدیم دی غیر مسبوق بالعدم. قدیم څه ته وایي؟ وجود مسبوق بالعدم نه دی. او دا خزه کوس یې پم دلیل وي او برهان علیه برهان قائم وي په دې سره په قول چې العالم مستغنی عن المؤثر. غلط دلیل دی. عالم مستغنی له مؤثر نه وكل ما هذا شأنه. هذا شيء شأن دارنګ چې مستغنی د مؤثر نه فوق قدیم. وګوره هر ترتیب مصاب نه دی او دا ګمانونه کوي ځکه که هر ترتیب مصاب شي نو بیا به تناقض د آراو نه وي او تناقض د آراو شته نو معلومیږي چې هر ترتیب مصاب نه دی. تناقض د آراو څنګه شته؟ په مدعاګانو کې شته. یو سړی و چې عالم حادث دی او دلیل حدوث پیش کوي چې لأنه تغیر نقل تغیر. بل سړی و چې عالم قدیم دی د قدم دلیل پیش کوي يقول لأنه مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر قديم فالعالم قديم. دا دواړه ترتیبین خو حق نه دي که دواړه ترتیب حق شي العالم قدیم شي حادث شي استعمال نه کېږي او دواړه باطل هم نه دي که دواړه باطل شي بیا به ارتفاع د نقیضیان ولا شي. عالم قدیم هم نشي حادث هم نشي دا خو باطله. نو معلومیږي چې په دې دوه رایو کې یو رای حق ده او بله څه ده نه د حق او باطل امتیاز موږ په څه سره کوو؟ په قانون او سیمت سره وکړو. هغه قانون او سیمت سره منطق دی منطق ته به رجوع وکړي نو په عالم کې به تحقیق وکړي چې عالم څه ته وایي ما سوى الله تعالی من الموجودات او دې ما سوى الله تعالی من الموجودات کې خو تغییر راځي. کوم شي چې تغییر قبل نه هغه څه حدیث دا خبره به حق کې علامه خزه کوي چې ویل دا مستش دا حق او باطل معلومون منطق ته محتاج شي. اوس یو سره هغه تعریف د انسان کوي په حیوان ناطق سره او بل خزه کوي تعریف کوي په حیوان ناحق سره. انسان به دواړه حق شي انسان به حیوان ناطق شي او حیوان ناحق شي او که دواړه باطل شي انسان به حیوان ناطق شي نه به حیوان ناحق شي بیا استفاده نه کېږي. یو خبره حق نه او بله سره دا په څه باندې معلومو قوانین منطقي او باندې منطق ته به رجوع کړو د هر شي جنس فصل به معلوم کړو. په کلیات خمسو کې دا بحث راغلی چې د انسان جنس حیوان دی او فصل ناطق دی. د حمار جنس حیوان دی خو فصل ناحق دی. د ناحق به دلیل کو ناطق به روان پر رعایت د قواعد منطقي سره به دې خطای نه ځان بچ کړو. یو ته به حق وي او بل ته به باطل وي. څوک چې تعریف د انسان په حیوان ناطق سره وایي کوي نو موږ به لکه ته صحیح وایي. هغه بل چې وایي چې حیوان ناحق دی موږ زه خلک کوڅې په خزر شاقین سره واچوم دا خو ته د حمار تعریف کوي. انسان ته د حمار تعریف کړي دا د په تصدیقاتو کې مثال او خمار ته په تصوراتو کې دواړه. ولا اظن شاکا او مکیږه ته شک کوونکې په دې خبره کې چې ان هذا الفکرین صحیح حق یو د فکرین صحیح دی حق دی ولا آخر فاسد غلط. واذا كان قد وقع الغلط او هر کله چې واقع شو غلطیا په فکر د عقلاو کې عقلان خطا کېږي نو فعلما معلومه شوه لدينا چې ان الفطرة الإنسانية چې فطرت انساني غیر کافیة فی تمییز الخطأ من الصواب. چا به منطق ته د حاجت نه کنه فطرت انساني د امتیاز د مصابه د خطاو کې فطرت انساني د امتیاز نشي کولای که کولای شو نو د فطرت انساني خو بیا هر سړي سره نو معلومه شوه چې فطرت انساني نه دی کافي په تمییز د خطا کې د ثواب نه او امتیاز القشر من اللباب په جدا کولو د پوستکي کې د مغز نه فجاءت الحاجة فإذا شو حاجت في ذلك فالصيانة عن الخطا کې الى قانون ناسم یو قانون ته چې قانون سره یو ساتي عن الخطا في الفكر الخطا نه کو فکر يبين فيه طرق اكتساب چې بیانېږي په دې قانون کې طریقې د اکتساب د مجهولات او د معلوماتونه. وهذه القانون هو المنطق والميزان او دې قانون ته منطق او سوي هلکه منطق ورته وایي. واما تسميته بالمنطق
ولی تاثیر یې فی النطق ظاهري دی، تاثیر کوي په څه کې چا تکلم دی. څوک چې دا منطق وایي نو دی په نطق ظاهري کې طاقت بیا مومي. د سړي سره خبرې صحیح کولی شي، خپل قسم پړولی شي. اذ العارف به، ځکه څوک چې عالم وي په منطق باندې یکفي علی التکلم، دې طاقت مومي په خبرو باندې. د هغه چا سره خبرې کولی شي بما لا یکفي علیه جاهل، چې هغې باندې قوي نه دی جاهل. وکذا فی النطق الباطني، او دې تاثیر کوي دا منطق په نطق باطني کې. نطق باطني بیا ادراک ته معقولات عن الادراک، لأن المنطقي يعرف حقائق الأشياء، ځکه منطقي معلومه حقائق د اشیاء، ويعلم دې معلومه چې ان اجناسها، دې معلومه اجناس د اشیاء وفصول د اشیاء وانواعها انواع د اشیاء ولوازمها لوازم خواص د اشیاء ولوازمها خواصها خواص د لوازم التفسير، بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف، بخلاف دا هغه چا نه چې غافل دی د علم شریف نه، نه د شي جنس پېژني، نه فصل پېژني، نه خاصه پېژني، په یو دوه کې دی د شین خرکوسي. واما تسمیته بالمیزان، دې ته میزان ولې وي؟ دا تشبیه پرون دا خبرې ما ته کړې، فلأنه قصاص للعقل، ځکه چې دا تله د عقل ده. يوزن به الافكار الصحيحه وليس للتلكي افكار صحيحه، ويعرف به نقصان ما في الافكار الفاسده، وفي جندكي هذا شيء هغه نقصان دی په افکار فاسده کې، واختلال ما في الانظار القاصده، او ګډوډي ده د هغه شي چې په انظار قاصده او ضعیفه کې. ومن ثم لدي وجن يقال له العلم العالي، العلم العالي، واذا كذا على معرفه الاشياء لكونها آلة لجميع العلوم، لا آلة طول علوم، لا سيما للعلوم الحكمية، خامخ العلوم الحكمية وآلة حكمة آلة فقه آلة طول علوم. وفائدة اعلم بوشا لأن أرسط التعليس دې منطق تدوین کوي چې دا چا دا علم کړو. وی ارسط التعليس الحكيم یو حکیم دون هذا العلم، د جوړ کړو دا علم منطق بأمر الاسکندر الرومي، په امر د اسکندر رومي سره. خبره پوه شو؟ اسکندر رومي ورته امر وکړ د ارسطالیس ته، دا یو لوی حکیم چې دا علم جوړ کړ، نو د علم منطق جوړ کړ. ولهذا د دې وجه نه چې اول د علم منطق د جوړ کړو يلقب بالمعلم الاول، دې ملقب کیږي، مسمى کیږي په معلم اول سره. ارسطالیس نه دی موږ ته ارسطو او دا په کوم تخفیف کړی ښه، اصل کې نوم ارسطالیس دی، موږ ته ارسطو او دا معلم اول دی. والفارابي هذب هذا العلم، فارابي تهذيب د دې علم وکړ، دا علم چې کوم ارسطو جوړ کړو دا منطق هغه ډیر وګورو، د پکې تهذیب او فضلت دې خبرې تیار تاریخ نو د خلکو سنوموي او المعلم الثاني د ته بیا معلم څه وایي، ځکه چې د په دې ارسطو په کتابونو کې تهذیب کړو. وبعد ذات كتب الفارابي، او کله چې ځای شو کتابونه د فارابي، د فارابي هغه کتابونه نه دي اشتروک شو. څوک کوئی چې باچا ولګي دا مریو که چې دا راجمه کوي دا خلک یې بېکاره کړ دی، خلکو منطق یو ډېر شل کلونه به پکې تورول، نور کارونه به پرېښوده، دوی دا منطق دا خلک بېکاره کړ دی، دا خوږ علم دی خلک یې پوهې کړ دی. وي دا راجمه کوي په پیسو به یې اخېسته، چې څومره کتاب په ګران قیمت نو دا جمع یې کړه ټول یې وسېدل دا یې کړه. خو شیخ ابو علي سینا د دې شاګرد و، هغه ته دا علم یاد و، چې یاد و نو دوباره بیا جوړ کړو. خبره پوه شو؟ وبعد ذات کتب الفارابي، او پس د ضایع کېدو د کتابونو د فارابي نه فصله الشیخ، تفصیل د علم شیخ علي ابن سینا وکړه، نو دې ته معلم صالح سویلي. بس هغه فصل درول شو، الله فصل بس دې بحث د موضوع په اجرا دی. بابا د موضوع بحث په ورنه راوړل